محترمو ناظرینو که موږ او تاسو وګورو د انسان چې کوم پارټس اف باډي دي نو په هغې کې بعضې پارټس داسې دي چې هغه ډېر اهمیت لري. هغې کې یو محترمو سترګې دي چې دا سترګې د انسان د جسم یو لایټ دی او د دنیا د نظارو یو کیمره ده. نو د دې زیات حفاظت او خیال ساتل دا ډېر ضروري دي. نو انشاءالله موږ ذکر کوو چې ډېر مختصر طریقې سره د سترګو د نظر کمی ختمیدل، د سترګو هر قسمه بیماری علاج، او که د چا سترګو نظر کم نه هم وي همیشه دپاره نظر برقرار ساتلو دپاره یو ډېر مختصره طریقه انشاءالله هغه موږ ذکر کوو. خو د هغې نه مخکې د سترګو اهمیت پیژندل دا هم پکار دی چې د دې څومره اهمیت دی چې د یو څیز قدر وي نو هغه عمره د هغې خیال ساتلی شي. محترمو که موږ او تاسو وګورو نو د سترګو د انسان په باډي کې ډېر زیات کردار دی او ډېر اهمیت دی. د دنیا په کارونو کې، د دنیا په پړایۍ کې، تعلیم او تعلم کې، په ژوند کې د سترګو ډېر زیات اهمیت او اهم کردار دا دومره اهمیت دی لکه څنګه چې د نور په آسمان کې دی. چې نور وي نو ټول کائنات هر څه روښانه وي، خو چې شپه شي دا هر څه پټ شي، توره تیاره شي. نو دغه شان حیثیت د سترګو هم دی چې سترګې وي نو هر یو څیز ښکاري، او چې سترګې نه د انسان پکې نظر نه نو محترمو هغه هر څه بیا تور تم او تیاره وي. او دغه شان دا سترګې د دې نه د انسان په بهر ته په لکونو شعاګانې خارجېږي، دا په دې هر یو څیز باندې پریوځي او دا د انسان هغه لایټس دي. او دې نه علاوه د انسان په دې سترګو کې په سوونو رنګونه دي، سوونو رنګونه. که موږ او تاسو نظر وکړو چې یو انسان یو عینکې واچوي شنې نو هر یو څیز ورته شین شین ښکاري، سرې واچوي هر یو څیز ورته سور سور ښکاري. خو دې سترګو کې الله پاک دومره قسم رنګونه ایښي دي چې کم یو څیز ته ګورې هغه به تا له خپل رنګ درکوي، هغه به تا ته په خپل اصل رنګ کې ښکاري. نو لہذا دا الله پاک د انسان دپاره یو داسې لایټ او یو داسې کیمره جوړه کړې ده چې دا د انسان په جسم کې یو بنیادي حیثیت لري. نو دې وجې نه محترمو که موږ او تاسو وګورو نو د انسان د سترګو کومه تیز رفتاري ده نو دا هم د هیڅ څیز نه کمه نه ده، او انتهایی سپیډ سره د دې تیز رفتاري ده. په کیلومیټرو مزل باندې یو څیز به لرې وي او هغه به تا ته په سیکنډ کې ښکاري. 10-15 کیلومیټر لرې کې به یو غر وي، یو ستن به وي، یو ونه به وي، هغه به ته وګورې په یو سیکنډ کې به تا ته ښکاره شي. دومره د سترګو هغه لایټ، هغه تیز رفتاري دا دومره زیاته ده. نو دا هم د الله پاک یو انعام دی چې الله پاک انسان ته څومره د سترګو هغه بینایي او رڼا نصیب کړی. حدیث مبارک کې هم راځي اسلامي حوالې سره وګورو نو هم الله پاک د انسان له کومې سترګې ورکړي دي د دې محترمو شکر پکار دی چې شکر وباسي. او مشکات شریف یو حدیث مفهوم هم دی، فرمایي نبی علیه السلام چې چا نه دواړه سترګې واغستې شوې، یعنې دی مادرزات نابینا دی، پیدایشي ړوند دی، د ده نظر نه لګي، نو لہذا د دې په بدله کې به الله دله جنت ورکړي. وګوره څومره لوی نعمت ده نه واغستی شو نو د هغې په بدله کې به ده ته جنت میلاوي. نو جنت څه اسان کار خو نه دی، خو دا ځکه چې دی خوا ډېر لوی نعمت ده نه الله اغستی دی نو الله به دله د هغې په بدله کې جنت ورکړي. نو څومره د سترګو اهمیت دی، د دې د نظر اهمیت دی چې د دې موږ او تاسو قدر وکړو او د الله پاک ډېر شکر ادا کړو، ډېر زیات شکر، نو دا به کم وي. که موږ او تاسو وګورو که دا سترګې د انسان وي نو هر یو څیز ورته ښکاري او دی ترې مزه محسوسوي، دی خوشحالیږي، ده ته د هغې ښه او بد ښکارېږي. او که دا نظر د انسان نه وي نو ټوله دنیا تور تم تیاره ده
نه د یو څیز صفت دی حاصلولی شي، نه د هغې ښه او بد معلومولی شي، غټ نری معلومولی شي، رنګ معلومولی شي، دا هیڅ څیز انسان نشي معلوم. دا ټول هر څه د سترګو په برکت سره او د سترګو اهمیت دی چې الله پاک انسان ته ورکړی. نو دې وجې نه موږ او تاسو د خپلو سترګو حفاظت او خیال ډیر ساتو چې د دې لوی نعمت نه دا محترم و محرومه نشو، کنې بیا به انسان ډیر خفګان کوي او بیا دا په لاس نه راځي که چېرې د دې بې پروایي وشي او خیال ونه ساتلی شي. نو راځئ موږ ذکر کوو چې کوم مختصره طریقه د سترګو د حفاظت دپاره او د هغې د خیال ساتلو لپاره انتهایی مختصره اسانه طریقه او بغیر څه د پیسو نه دا چې کوم دی ذکر کوو. یو دا چې د چا سترګې هغه د هغې نظر کم وي، نظر یې کم وي، د هغې دپاره بهترین څیز چې انشاءالله آهسته آهسته دې طریقې سره به د ده نظر الله پاک برابر کي او خپل ځای ته به راشي. دویم نمبر د چا د سترګو کومه بیماري وي، هر قسم بیماری وي، انشاءالله دې سره به د ده د سترګو بیماری الله ختمي کړي. دریم نمبر د چا نظر برابر وي خو لہذا همیشه به د ده نظر الله پاک نه کمي او د دې سره به الله پاک د ده نظر کمی طرف ته نه بوځي، د ده به عینکو ته ضرورت نه راځي، د سترګو د هر قسم بیماری نه به محفوظ وي. نو دې وجې نه هر یو انسان دپاره دا طریقه ډیره سمپل ده او د دې کول پکار دي. هغه څه نو هغه دا طریقه د محترمو چې یو سحر سړی راپاسي، د خوب نه د شپې آرام وکړي او سحر راپاسي، نو دی که په خپله بستره کې لا موجود وي یا دی راپاسي د خوراک څښاک نه مخکې صرف لاس وینځي او دی یو اعوذ بالله بسم الله ووایي، یو ځل سوره فاتحه ووایي، یعنی الحمدلله رب العالمین نه والي ولا الضالین پورې امین به ورسره نه وایي، یو ځل یا درې ځله یا نورو یا نورو د الله نوم دی دا ووایي، یو ځل سوره فاتحه، یو ځل یا درې ځله یا نورو دا ووایي او د خولې توکاڼې راوالي چې لا د خوله خوراک څښاک نه کړی نو د خولې توکاڼې راواخلي او په هغې دا یو ځل ووایي او سترګو کې هغه بیا ولګوي. بس یو ځل ویل کافي دي، بیا دوه ځله درې ځله راوالي بله سترګه کې، یو سترګه کې، بله سترګه کې، دواړو سترګو کې دغه خپلې د لعاب دا توکاڼې ولګوي نو انشاءالله د ده نظر دا به که کم وي برابر به شي، که د سترګو بیماری دا به الله ختمې کړي. دریم نمبر که د ده نظر موجود وي نو دا به کمیږي نه، نو یو بهترین طریقه ده بغیر پیسو ډیر اسانۍ سره، نو کم از کم هفته کې دوه ځله درې ځله که د چا سترګې ښي نو یو ځل کم از کم هفته کې دا عمل کوي، یا چې څوک روزانه یې کوي. لہذا دغه طریقې سره بعضې ملګري وایي چې یاره موږ ته د دې طریقې اجازت دی، نو او بالکل څوک هم زموږ چینل سبسکرایب کړي، بیل آیکن بټن دباو کړي، نو لہذا هغه ته زموږ د دې طریقې اجازت دی، د هغه د خپل کور وړو دپاره یا رونو خویندو د هغوی دپاره هم درته اجازت دی چې دغه طریقې سره د هغوی د خولې لاړې او د هغوی ګوته او په هغه په سترګه کې دغه طریقه استعمال کړي. نو لہذا اخر کې موږ یو خبره دا هم کوو چې کم از کم بل مسلمان ته هم فایده ورسي، کم از کم دریو کسانو ته دا ویډیو سړی شیر کړي، لینک ورولېږي چې یاره بل مسلمان ته هم فایده ورسي او هغه ته هم چې کوم دی خیر ورسي د بل مسلمان د فایدې دپاره. لہذا د هغې د وجې نه به الله ستا د سترګو نظر هم نه خرابوي، ځکه د بل فایدې دپاره الله ده ته فایده رسوي، هغه انسان ته خپله امید ساتو چې تاسو ټول به د خپلو سترګو د خپل ځان حفاظت کوئ. والسلام.